ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم د 400 د پاسپورټ دفتر مخې ته د پاسپورټ مسله چې کومه ده دا انټیریل منسټرۍ سره وي یا وفاق سره وي دلته کې چې کوم ډي جي پاسپورټ راغلی دی نو هغه ډي جي پاسپورټ د راتګ نه وروسته چې کوم دی د پاسپورټ عمله چې کومه ده د ولس ته دومره مختورنه کړې ده چې د خلکو پاسپورټ ارجنټ له داخله وکړي او په هغې کې میاشتې میاشتې تېره شي نو د دې ارجنټ مطلب څه شو چې زه په ارجنټ کې داخله کوم او بیا په هغې کې میاشتې میاشتې تېرې شي زه روجه ده روان وم یو ملګري راته کالونه کوله چې زه عمرې له تلم او ما پاسپورټ ته داخله کړې وه او ارجنټ مې کړې وه او د 7 ورځو په دغه مې کړې وه 20 ورځې وشوې په 20 ورځو کې ما ته پاسپورټ میلاو نه شو موږ رالو دلته کې د مشر سره میلاو شو مشر موږ ته کمپلینټ ومښودل چې هغوی پې بار بار کمپلینټ کړی دي اوس وجه څه ده ان پراسس اوس دې څه شي دا به روټۍ سره خورو د دې مقصد څه دی دا دهشتګردي دا چې کوم دی نو څه بلې طبقې سره دي بس ان پراسس دوی هلته اسلام آباد تولیږي هلته اسلام آباد والا ګوري نه اوس چې موږ د دفتر نه رووتو نو مایوسه رووتو مایوسه داسې رووتو چې ډیلی کم سیسټم روان دی په پاسپورټ کې نو یوازې دا نه کړیږي روزاني حسابه سره 250 پورې پاسپورټ د 400 په دې پاسپورټ دفتر کې جوړیږي یعنی د 400 نه 250 پورې خلکه د پاکستان نه تښتي د 400 نه تښتي ولې تښتي روزګارونه شته دي نه بدامني ده لا قانونیت دی تپوس پوښتنه نشته سیاسي خلک په خپلو مزو چرچو کې دي د عام ولس تپوس نه کیږي ځکه خو نن موږ د الیکشن فیصله وکړله ولې چې دې سیاسي خلکو نه پوره نه شوله موږ وی راځه دې میدان ته په خپله وردانګلیم دي خو دا خبره د اسمبلۍ په پلور باندې د دې باس کول دي خو هغه دا وي خو هغه نادرا وي نو دا وفاق سره تعلق ساتي او د دې خلکو نه تپوس پوښتنه هلته کیږي نو د دې رور سره به خبرې اترې کوو یقینا چې دا کوم ډیلی سیسټم روان دی په پاسپورټ کې نو دا ډیره غټه مسله ده ستا نوم څه دی زما نوم نهار علي دی تنګي سره تعلق ساتم نهار علي خلک خو ډېرو ما ترې ولې کال کوم یاره داسې ده چې مونږ ټول عمر له کتلي چې تاسو مظلوم ولس اواز چې کم دی هغه راوچت کړی دی او هغې یو نتیجه مخې ته راوړې ده په دې وجه مونږ ستاسو سره رابطه وکړله او مونږ دلته ډېر زیات مایوسه شوي یو په 20 فروری باندې مونږ ارجنټ اپلای کړی د 7 ورځو هغه چې کوم دی 19 ورځې وشولې تر ننه پورې دلته کې احساس چا کې نشته دلته انصاف چا کې نشته دی چې چېرته احساس نه وي چېرته انصاف نه وي هغه معاشره خو بربادېږي ځکه خو دا مونږ دغه شانته برباد یو تر ننه پورې دا خلک دلته ټول کړیږي تاسو دننه به کتلي هر سړی چې کوم دی دا په فریاد دی زمونږ دلته کې تاسو ته پته لګي زمونږ ایم این اے صاحب چې کوم و د 400 هغه خوالته کې په زمان پارک کې ناستي زمونږ د خلکو خو دغه حال دی چې داسې خلک منتخب کو چې هغه د دې ځای ویم نه بیا شکایت چاته کې مونږ چاله ورشو چې یاره زمونږ دپاره به څوک په اسمبلی کې دا اواز اوچتوي دا څوک خوشته نه ځکه چې زمونږ ایم این اے خو د پنجاب نه راځي زمونږ صاحبان چې دا خو د قوم خبره ده خو ته ماته ده ووایه چې تا داخله کولن ته عمرې له کړې جی بالکل دا مونږ عمرې دپاره داخله کړې ده او ارجنټ هم کړی ځکه چې زمونږ د ګروپ تاسو ته پته لګي چې ګروپ کې خلک ځي نو د هغې ګروپ خو لاړه زمونږ ګروپ چې کوم دی هغه تللی دی او بیا دویم ګروپ دپاره مونږ دغه کړلو هغه دویم ګروپ هم چې کوم دی نو روان دی تلو والا دی دویم ګروپ هم روان دی ښه 15,000 تا داخله کړې ده په سرو لګي دی څومره یاره تقریبا چې 5,000 نه زیاتې لګېدلي ځکه چې زه یو پیره راځم نو 1000 روپو پیټرول زه په موټر سایکل چې راځم د 1000 روپو زما پیټرول لګي نو زه 8 پیرې کم از کم رالم بس چې راشم بس دی راته په دې باندې ولیکي چې ان پراسس بس دا ساده سیز دی ان پراسس بس وایي ان پراسس دی زه لاړ شه بیا راشه ښه ګرانو کتونکو د دې غریبې طبقې تپوس پوښتنه دا زموږ په دې معاشره کې ګرانه ده د دې لږ په ذهن کې زه رالم ساره داسې کالونه کیږي نه هغې پلی دی زما خپل روټین څه دی هم په دغه شانتې دفترو کې یو کارکون کینول چې دا د اجرو ته د لنګو ټیټکولو ته د مینت زارې ته د لیډرشپ ته دوی ته به ناست دي د سهار نه واله ماښامه پورې صاحب به ورسره بیا نادرا ته ځي صاحب به ورسره بیا پاسپورټ ته ځي هلته به افسر سره کیني 2-3 به خپل کار وکړي دته دا کار به هم ورته مخې ته کړي
دا نظام دی. نظام به څنګه ټیکېږي چې افسر کار نه کوي څپېړه ترې وباسې څپېړه دا نظام ټیک کېږي. دا نه زما په سر تنخواګانې اخلي زما نه 140 ټکسونه اخلي په هر دفتر کې چې کوم سرکاري ملازم دی دا زما ستا ملازم دی دا زما ستا نوکر دی. او خو دې چرخاني کوي نو کور کې د غټو حجره جوړه کړي ځان ته کټ ولګوي متکې دې دغه کړي ډډه دې ورته ووایي دفترو ته دې بیا نه راځي. دفتر ته چې راځي نو ذهن سازي به دا کوي چې ماله به غریب راځي او ما ته کنځل هم کوي ما ته به سپورستغ هم وایي زه به د هغه کار کوم ځکه چې د هغه په سر ماله تنخوا راکوي. د 400 په کې دغه سیسټم روان دی چې دا سړی راځي هغه ځای نه دا هغه پلی نه راځي او ډیم نه دی جوړ شوي نو بیا واپس لاړ شي نو وي صاحب وایي طبیعت مې ټیک نه دی موډ یې خراب دی اکثر یې کور کې ښځې سره جګړه کړي زور چې کوم دی دلته کې د غریب نه وباسي. خو بهرحال په دې مسله کې چې کوم دی د ډي جي پاسپورټ چې کوم دی دا د هغه کوتاهي ده د هغه غفلت دی چې ته ارجنټ پاسپورټ له داخله وکړي او په ارجنټ پاسپورټ کې چې کوم دی نو بیا 30 ورځې پې وړي نو په دې 37 ورځو کې د دې ارجنټ مطلب څه شو سړي ته خو دونه ووایه که نه چې وجه دا ده په دې وجه ستا پاسپورټ باندې نو هغه ځي او راځي او ستا سلامونه کوي ولې صاحب له به ځمه نو ډېرې د مایوسۍ خبرې دفتره خلکاران هم کوي او ډېر بدخالي ده. خو بهرحال په دې باندې به چغه وخو اواز به کوو او رشید ګل خانخیل دلته کې ولاړ دی راشه رشید ګله که نه دلته راشه په دې نظام زه تاسو لږې خبرې کوم چې دلته کې رور مې لکه ارجنټ ته داخله شوې ده ارجنټ ته 30 ورځې وشوې که نه ارجنټ ته دلته کې ان پراسس دی دا ان پراسس وي څه شي او لکه دغه اصل مسله دا ده چې پاسپورټ خو دې ځای نه ته لرې اوس د هیډ افیس نه کله راځي نو هغه خو د دې دفتر په اختیار کې نه دی. بله خبره دا ده چې مشکل دا جوړ شوی دی چې مخکې به ارجنټ پاسپورټ په 6 ورځو کې راته او نارمل به راته په 14-15 ورځو کې هغه اوس د هغوی سره یا کاپی کمې دي یا هغوی ته هغه خریداري نشي کولی یعنې هغه د هغوی مسله ده چې دغه ځای نه پاسپورټ ډیلی ورشي چې دغه ځای نه هغوی دلته راولیږي نو دفتر کې به ورکړي د دفتر والا څه دغه نه لري دوی خو چې کوم پاسپورټ راشي بس ګویټ یې کړي اوس دغه ځای نه کله راځي نو هغه د دې خلکو اختیار کوي. اصل مسله دا ده چې دغه نه راځي دغه ځای نه چې کوم ځای کې دا پرنټ کېږي د هغه ځای نه او دا یوازې د دفتر نه ټول پاکستان کې صرف دا وجه چې دغه نشته دوی سره هغه کمې کاپۍ چې وي هغه ورسره نشته شرط دي ورسره هغه نشته. پاکستان هسې تباه دی 15,000 چې کوم دی د جمع کړي 6,000 ورپسې پتلو راتلو لګولې اول ته زه هغه وفاقي وزیر ته وایم چې بس کورسۍ داسې او دا داسې دي نادرا تپوس هم کې د پاسپورټ تپوس هم کې د بیت المال تپوس هم کې هر څه شرط پراته دي ښه تا سره اوس کاپۍ نشته دا دونه پیسې چې جمع کېږي دا چېرته کېږي خلک ځي او راځي او د پاسپورټ او د نادرو په دې دفترو کې کړېږي خو چې سټاپ ته زه دا وایم چې غورې دا خلک ډېرو ځپلي شو ډېر غریبانان دي لږ په ښه اخلاق ورسره راشئ ستاسو دا ښه اخلاق چې کوم دی دا غوره ډېره بهتري ده. دا خلک ځان له یا چرګه خرڅه کړي یا چیلۍ خرڅه کړي دلته کې راشي پاسپورټ دفتر ته او تاسو ورته سبا راشه او نن راشه د ستاسو دا سبا لفظ نه دی یو کار نن کېږي نو نن یې ورله وکړې او د الله د قهر نه ویرېږې روجې نیسو منځونه کوو تسبیح په لاس کې وي نو دا ملیکول دي پریکټیکلي منافقت نه راوتل دي خو هغه زیمه خو ملازم دی خو نه مې کس دی خو دا خو مې د پاسپورټ یو سیمپل ښوده چې ارجنټ لی دا کړې وه دې به ته عمرې له هغه عمره هم ترې پاتې شوله د وی دا روژه به زه هلته تېره کړم د کور کې ښه خوشحالي وه او دلته کې چې کوم دی هغه پاسپورټ چې کوم دی ان پراسس دی دا ان پراسس چې کوم دی دا یو بیل نوم پکې رووته ان پراسس دی دی به اوس اسلام آباد کې ځان له شپارس ګوري او یا به دغه رانا ثناء الله نه دغه حکیم رانا ثناء الله د ته وایم چې ادارو ته لږه توجه کا ته عمران خان ته یو توجه کړی دی ادارې ټیک کا د خدای تعالی بنده دې طرف ته هم لږ پاملرنه وکړه د قوم مسلې چې کوم دي دا هم خلکول دي د قوم مسلې دلته کې خو په ضلعي سطح باندې وګورو نو ډي سی او ایس په وړو کې نښتې ګراني چې کومه ده انتخاب ته رسېدلې ده څه دوکاندارانو خپله ګراني جوړه کړې ده او څوک تپوس پوښتنه دغه نشته دلته کې دا ټول بس یو سیسټم روان دی خو الله دې خیر کړي
خو موږ ته طاقت راغلی ان شاء الله د دې به ورته څه ښایو مننه خوشحاله اوسئ